PTA, 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 PTA. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امید لرم چې ملګری بارو جوړي ملګرو در سنباله کوي ښا دا نور ګورونه هم وکړه. ګوره دا خبره یاد وساتئ چې چا هم په جمعیت علماء اسلام یا په قاید سي پسې هغه پروپاګاندا کړي الله به ضرور هغه شرمولی وي. نو دا خو یو کار نه دی چې هغه پسې سنبال کو یا هغې پرده پټه کو. دا دویم ځل دی چې هغه بلفتې وایي او ګډ وډ لګیا دی، نه د پړکي احترام کوي نه عزت قدر کوي. داسې خلک الله چې کوم دی ګمراه کوي او دین کار ته نه اخلي. او چې الله چاته په عذاب شي کنه هغه داسې خلکو ته وي. د ټول عمر په جمعیت علماء اسلام په سیرت بدو ویل، الله په خپله باندې هغه څه کړو وشرمولو، په خپله باندې هغه نه ګډې وډې وځي. څه ورسره کوي یاره ښه. نو دا هغه خلک دي او چې جمعیت علماء اسلام پسې او د علماو سپکاوی کوي. نو بیا چې کوم دی په سوشل میډیا بیا داسې کار علم کو چې کوم دی ډیر فضیلت لري. علم کول دا ډیر مشکل کار دی، هغې باندې عمل کول ډیر داسې کار دی چې بې انتها زیات. نو بس خلک ورته پیر صاحب وایي، پیر صاحب نه سوټر صاحب یاره مړه پیر صاحب څه وشرمولو، په شرمونو دی وشرمولو. جمعیت والا چې کوم دی هغه صرف خاندي، نور څه نه وایي. بس دا ویډیو دومره شیر کوي چې هغې پیر صاحب یې وګوري. نورو خلکو هم سافټویر یې اپډیټ کړي، مې چې راشه چې زه هم اپډیټ کړم ورته. نو دا ویډیو لازمي شیر کوي، پیر صاحب ته یې وښایي چې یاره محمد سعود صاحب داسې الفاظ استعمال کړي دي. نو هیڅ کلام په علماو په سیرت بد کنځل او علماو ته سپک کتل دا نه دی کول پکار. کني بیا به د پیر صاحب غوندې شرمېږي، بیا به ګلونه کاروي.